السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کتونکو اوریدونکو خیدونکو زمونږه د علما کرامو زمونږه د مشرانو موقف څه دی او د هغوی ذهن سازي څنګه شوې ده، هغوی ته څه سبق ورکړی شوی دی، نو هغه سره شریکومه. دلته په دې ویډیو کې ما سره وګورئ، که خوښ هم شوه ملګرو سره ضرور شیر کړئ. نو دا ویډیو سره شریکومه د مفتي نذیر احمد صاحب چې د جماعت اشاعت توحید و سنت سره تعلق دی. نو راځئ دا ویډیو وګورو. قسم په الله مونږ ته زمونږ استادانو داسې میشن راکړی دی، که مشر نه که قائد جمهوري شو والله زه به حق شانته جمهوریت ته کفر او ناروا وایم. داسې زه څه په قائد او په امیر خو څه خرڅ نه یم او نه څه په استاذ باندې خرڅ. زه د حق دپاره یم او د حق دپاره ما دا علم کړی دی او دا حق به خلکو ته به قسم دی که د یو طالبو د ملا دا نظریه داسې جوړیږي، خو د هر مولا د خپل شاګرد نظریه داسې جوړوي چې بس په خپل قائد او په خپل امیر ولا نظریه جوړه کړي، نو که هغه جمهوریت کې ورنوځي او که په شرک کې ورنوځي او که په دروغو کې ورنوځي او که په کوپر کې، وایي زما قائد دی او حاضر خون هماره. نه مړه پرېږده، ته د مسلمان د ځان نه جوړ که مومن جوړ که. که ستا قائد او ستا مشر او ستا لیډر د اسلام کارونه کول، نو بیا وایي حاضر خون هماره. او چې د اسلام نه خلاف وکړو، جمهوري ته جوړ شو، جمهوري مولا ته جوړ شو، وی ته ایزده او ستا قیادت ایزده، زه ستا قیادت ته وزګار نیم. داسې چغه ووایې، داسې طالبان پیدا شي، بس پته نه لګي. والله الله نعبد الا الله، چې موږ شخصیت پرستی به نه کوو. څنګه تربیتي کلاس هم دی، شخصیت پرستی چرته ورې ونه کوي چې هلکه دا شخص د دې پسې به زه روان یم، که دې څه کوي هغه به زه کوم. نه، تاسو قرآن او حدیث د خپل ځان دپاره امام او پیشوا او مقتدا وګرځئ. چې قرآن او حدیث ماته څه وایي زه په هغه پسې ځم. که زما استاز د قرآن او د حدیث موافق خبره ماته کوله، په بېهاوه نیمه سر په سترګو یې منم، که نه یې کوله یاره د استاز خبرې ته هم زه تیار نه یم. هلکه دې ته وایي خلک وایي دا بېادبه دی او دې ته بېادبي وایي. دا هېڅ بېادبي نه ده، دا اسلام دی، دا دین دی، دا شریعت دی. چې زما استاز د قرآن او د حدیث موافق و زما د سر تاج دی، د قرآن او د حدیث نه خلاف شو، داسې مې خلاف دی لکه څرنګه مې چې مشرک خلاف دی. صفا نظریه لرئ. او دا غلامي ده، د غلامیت دا ذهن نه دی، دا چې کوم دی ختم کو منګه. داسې تحریک پکار دی او د داسې خبرو سوچ او فکر پکار دی چې دا غلامي ذهن زمونږ ختم شي. دا د غلامیت دا ذهن نه دی چې صرف چې کوم د خپل قائد او خپل امیر او خپل مشر او خپل لیډر خپل استاز پکې ورنوتی او د بل حق پرست سړي خبره پکې نه ځي. دا ذهنیت ختمول غواړي. ذهن داسې جوړول چې هلکه زه د هر هغه چا خبره منم چې څوک حق وایي او د حق پرستۍ خبره هغه کوي، دا زما د سر تاج دی. داسې ذهن به جوړو که نه به جوړو انشاءالله. داسې ذهن جوړ کړو. شخصیت پرستی فرقواریت دا ښه شی نه دی. الله نعبد الا الله، قسم په الله په فرقواریت سره هېڅ نه کېږي. امید ساتو چې ویډیو هم کتلی وي. نو زمونږ د مشرانو زمونږ د استادانو دغه موقف دی. څنګه به چې امام ابو حنیفه فرمایل که چرته زما یو خبره د قرآن مطابق نه وه او د هغې خلاف وه، نو په هغې باندې به عمل نه کولی کېږي، یعنې هغه به تاسو رد کوئ. نو دغسې موقف الحمدلله زمونږ د جماعت اشاعت توحید و سنت دی چې یو مشر یا یو لیډر که هغه یو غلطه خبره وکړي، نو بلکل په هغې کې موږ هغوی سره ملګرتیا نشو کولی. نو تاسو ټولو ته دا وایم چې خپل لیډر یو غلط کار یې وکړو، په غلطه باندې لاړې، نو هغه بلکل ملګرتیا مه کوئ.